نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا سلور اتیایم آیت تی فمخی آیتون کی دا یہودیانو اتو وعدی ماتول بیان شو. اس پر آیتون کی دا یہودیانو دری وعدی ماتول ذکر کی. پدی دو آیتون کی اللہ پاک دے بنی اسرائیلنا یہو لسوادی اخستی دا اتو وعدو ذکر مخکینی آیت کې شوی او د دریو وعدو ذکر په دې آیت کریمه کې کیږي. دی بنی اسرائیلنا یو وعده د دې اخیستل شوی وا چې تاسو به خپل منځ کې جنگونه نه کوئ یو بل به نه مړه کوئ. دویم وعده د دوی نه اخیستل شوی وا چې خپل خلک به دومره نه مجبوره کوئ چې د خپلو کورونو نه هغوی په وتلو باندې تیار شي. او دریم وعده ته اخیستل شوی وا که ستاسو یهودیانو بنی اسرائیلو څوک په قید کې د چاراغې هغه به په فدیه باندې خلاصوي هغه به آزادوي. نو دی بنی اسرائیلو اولنی او دویم وعده ماته کړه او دریم وعده باندې به عمل کو. خپل منځ کې به جنګونه کول خپل خلک به مړه کول بل خلق به دومره مجبور کړل چې د کورونو نه وځي او که بیا به کله څوک په قید کې د چاراغې ناغې له به چاندې کولې به خلاصو. مدینه منوره کې دوه قبیلې د مشرکانو وي او دوه قبیلې د یهودیانو وي. د مشرکانو یو قبیله اوس وا او بل قبیله د خزرج وا او د یهودیانو یو قبیله بنو قریظه وا او بل قبیله بنو نذیر وا. نو د دې یهودیانو په خپل منځ کې جنگونه کېدل او د مشرکانو په خپل منځ کې جنگونه کېدل. نو د اوس او خزرج خپل منځ کې جوړه نه وه جنگونه کېدل او د بنو نذیر او د بنو قریظه د دې په خپل منځ کې اختلافات او جنگونه به خپل منځ کې کول. اوس قبیلی د بنو قریظه سره معاهده وکړه که تاسو سره چا جنگ کو نو موږ به در سره ودرېږو خو که موږ سره چا جنگ کو نو تاسو به موږ سره ودرېږئ. یو د مشرکانو قبیله و اوس او بنو قریظه د یهودیانو وه. نو یهودیانو او مشرکانو دو قبیلو خپل منځ کې اتفاق. خزرج قبیلی د مشرکانو د بنو نذیر قبیلی یهودیانو سره معاهده وکړه که تاسو سره چا جنگ کو نو موږ به در سره یو او که موږ سره چا جنگ کو نو تاسو به را سره یو. مشرکانو به مشرکانو سره جنگ کو او یهودیانو به یهودیانو سره جنگ کو. نو د بنو قریظه او بنو نذیر که دی با کم یهودی خپل منځ کې مقابله کې قید که ناغی له به چاندي وکړی به خلاص کو. اوس او خزرج قبیلې په مرګتیا کې نو کدی تبو ویل شي چې لکه دا سړی ولې خلاصوي چې قید کې ستاسو د مقابل راغی. لکه مثال د بنو قریظه سړی تاسو خلاص کو یا د بنو نذیر مو خلاص کو دا ولې خلاصوي. دیوی مونږ وعده کړی دا چې لکه مونږ با دا به خلاصو. نو خپل منځ کې مونږ دا وعده کړی دا موسی علیه السلام سره مو کړی دا او الله پاک سره مو دا وعده کړی چې مونږ خپل قیدی په قید کې نه پرېږدو خلاصو. نو که بیا به دې ته وویل شو چې زه قیدي خلاصوي نو دا خپل منځ کې جنګونه ولې کوي او خپل منځ کې دا مړې ولې کوي چې بنو نذیر د بنو قریظه خلک وجنې او بنو قریظه د بنو نذیر وجنې. یاروی منګه خو نمړه کو خو ته مقابل سره مرګتیا ده نو کچاري مرګري سره مرګتیا نه کو دا شرم دی.
نو اوس او خزرج قبیلې د مرګتیا د وجه موږ دا خلک خپل مړه کوو کمړي نکو نو بیا زمونږ د هغې خلکو سره ملامتیا راځي ای ته مونږ ویلي چې جنګ کې به تاسو سره ملګري یو او که خپل ملګري سره مونږ داسې بېکارتوب ونه کړو ومو کړو نو بیا خو زمونږ دپاره دا شرم دی لہذا په شرم کې مړه کوو نو بن نذیر به راپاڅېدل بنو قریظه به یې مړه کړل او بنو قریظه به راپاڅېد بن نذیر به یې مړه کړل د مشرکانو دپاره نو الله رب العالمین دوی ته فرمایي چې تاسو پدریو وعدو کې یوې باندې وفا کوي او دوه پرېږدئ نو یوه خبره منل او دوه پرېښودل دا خو تاسو کار د کافرو کوي تاسو ته چې کومه وعدې اخیستلې شوي ټولې ومنئ جنګونه مه کوئ خپل خلک د کورونو نه په ویستلو باندې مجبوره کوئ اما او که څوک مو فقیر د چا کې راغی ستاسو د یهودیانو څوک چا سره قید چونه خلاصوئ هم درې واړه خبرې پوره عمل کې راولئ نو تاسو بعضې باندې ایمان راوړئ او بعضې انکار کوئ نو بعضې احکامات د شرع منل او بعضې پرېښودل دا کفر دی تاسو درې وعدې ویني یوه منئ په نه منئ دا کار ستاسو کفر دی نو الله رب العالمین په دې آیات کریمه کې د دې یهودیانو دا درې وعدې ذکر اولنۍ مسله دا وعده خو اخیستلی شوي د یهودیانو نه وه چې تاسو به خپل منځ کې جنګونه نه کوئ خو دا حکم مسلمانانو ته هم دی چې مسلمانان به خپل منځ کې جنګونه نه کوي یو مسلمان دپاره مرګ د بل مسلمان په دریو صورتونو روا دی مسلمان مرګ چې روا کېږي د هغې درې وجې دي بس اولنۍ وجه یو مسلمان دی او اغبل مسلمان قصدن قتل کنو دی به د هغه په بدل کې قصاصا قتل کیږي د مرګ اوس روا دی د قدا قاتل او دویم مسلمان دی شادي شده دی او د زنا وکړه نو د سزا رجم دی نو دی به په کاڼو مړ کیږي د مرګ روا دی دوه شو او دریم یو مسلمان دی نعوذ بالله مرتد شو اسلام پرېښود قادیانی اگرزید مرتد شو شیعه اگرزید مرتد شو یا عیسائی شو یا دهری شو یا نن سبا دور کې ملحد شو دا سړی اوس ارتدادن په دې مړ کېږي ځکه دې د مسلمانۍ نه ووتو نو درې ورځې مهلت به ورکړي چې سوچ وکړه که چېرې سوچ برابر شي ایمان واپس قبول کو خو ټیک شو او که قبول نه کو په خپل کفر باندې واپس پاتې شو نو د مرګ اوس روا دی د دې درو صورتونو نه علاوه د مسلمان مرګ ناروا او حرام پوله باندې مړی پیسو باندې مړی کنزلو باندې مړی په دیوال باندې مړی کرکټ باندې مړی یا دا سبل د دنیا په عام معمولاتو کې زمون خلک چې کوي لکه آیس اسکلی دی مړی کوي پودر چرس اسکلی دی مړی کوي دا ټول حرام نن مسلمانان په دې کې مړی کوو خو بیغم مسلمان مرګ نن سبا د پردې چرګ نه آسان چرګ چې مړ کې هغه باندې خلک سره سوچ کوي او لا خپکیږي میره بے زبانه ده خو چې مسلمان مړ کې نه دا وي زما بهادری ده تاسو ګوري مسلمانان چا مړی په حق کړی شریعت دا درې طریقه د مړی روا ګرځولې ده دې دریو طریقو کې مړی تر اوسه چا کړی څوک په دې کې نه اسی ابس یو ولا پیسې ورکړه لکه دا فلانې مړ کا اجرتی وي دا اجرتی دي نو دا اجرتی کوم ځان ته مسلمان وي نو چې دې دا بل مسلمان مړ کې نو دې درې صورتونو کې خو یو نه دي دا بے ګناه مړ نه کی بیا که یو مسلمان قصدن بل مسلمان مړ کو نو که د دې مسلمان دا مرګ ځان د پاره حلال د ګڼلو چې مرګ روا دی سړی د ایمان نه خلاص شو دا قاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله فرمای چې مسلمان قصدن مړ کو او دې دا مړ کول ځان د پاره حلال ګڼلیو دی به همیشه د پاره جهنم کې باج خلک زموږ وی کړه یاره مرګ راو بس مړ کول پکا او
ډېر سم کار نو مسلمان مرګ ځان د پاره حلال وګڼ ایمان نه خلاص او یا یو مسلمان دی قتل د ځان د پاره حرام ګڼي ګناه د خو بیم کوم ګناه ده خو بیم کوم نبی الله رب العالمین په دومره ناراضه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول دنیا اورانول الله پاک دومره نه ناراضه کوي لکه یو مسلمان مړ کول باندې چې الله څومره ناراضه کوي ټول دنیا اورانول الله دومره نه خفه کیږي څومره چې د یو مسلمان په مړ کول باندې الله جل شانه خفه کیږي نن موږ مسلمانان مړي څنګه په باندې باندې معمولی بانه وړي انن سبا خو پکې دا نشته چې دا ځوان دی او دا مشر دی او سپینګر دی نه دغیږي ماشومان مړ کول آسان دي پرون غالبا یو پیغام چلی دو کراچۍ کې یو مور او 3 بچی چا ځوړن کړي په کوټه کې پانسي کړي واړو کړي دي یو ماشوم بیل ځوړن کړي دي یو ماشوم بل جبل او مور او لوري بیل ځوړن کړي په یو کوټه کې دا مسلمان کړي ها دیله بل امریکای نه څوک نی راغلی او نه بوله د هندستان نه هندو راغلی دا مسلمان کړي دا ولې دي دا الله نه یری دا پته نشته چې دا مسلمان دا واړو مشومان چې پدې پړې مړې کې ځوړندو مو په کوټه کې مړکو جواب بم کول غواړي د خلکو نه د جواب مسله هېره دا تمیز ختم شوی دی چې مسلمان مړ کول ګناه ده مسلمان له تکلیف ورکول ګناه ده دا تمیز اوس ختم کسنه څه د قانون مسلې نه یریږي نو د الله نه اړو څوک یریږي دا ځکه مسلمانان ورکول دا خلک عموما کوي معمولی بانو مسلمان مړ کی معمولی بانو په قیامت کې ودا جواب ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په قیامت کې رب العالمین په حقوق العباد کې اولنی تپوس د وینې تو یولو کوي تا د دې سړی دا وینې پی کړی دا ولی دا جواب په الله لور کول واړي او حقوق الله کې به اولنی تپوس د مانځ کېږي تا منځ ولی نه دی کړی نو دا جواب په ال تقول واړي چې کوم د الله حقوق دي داږي کې اولنی تپوس د مانځ دي او کوم د بندگان حقوق دي پغې کې اولنی تپوس د مسلمان د قتل کول دي کته هر قسم مجبوری ولري خو د مسلمان مرګ ته د پاره شرعن د دغه درو صورتونو علاوه جایز نه دي الله پاک دې موږ تاسو کې د دین اسلام پوها او عمل راوړي نو چې چا دا کار وکړ الله پاک فرمایي دي د پاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې ول بدترین عذاب نو فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاد دا وخت موږ واخیستل تاسو نه کلک وعده لا تسفكون دماءكم چې تاسو بنتو یو خپل منځ کې د یو بل ویني دی یوازې بنی اسرائیل ته نه دی ویل د مسلمانانو ته دا ولا تخرجون انفسكم من دياركم او تاسو بنو باسي خپل خلق د خپل کورونو نو د خپل کورونو دانه چې ډانګي راواله د کوري وباسا نه دومره تنک چې درنه کډه یوسي دا د مسلمان د کور نه وستلی لکه نن سبا اوسنی يهوديان د فلسطین مسلمانانو د خپل کورونو نه وستري او د غي په کورونو قبضه کړی دا او ځان له پکې ملک جوړ کوي دا زمونږ وطن اسرائیل شو دا زید فلسطین د مسلمانانو دي او دا اسرائیل ول يهوديان دا خانه بدوش راغلي دا متاثرین لیکن د مسلمانانو ځای خلکو په کورونو قبضه او غي د کورونو نه وستل هغه په خیمو کې کړ خپل په محلاتو کې څنګه چې مشران ظالمانو او سنی بچي او مکه شان يهوديان ظالمان دي ثم اقررتم بیاتا سے اقرار کو وادم اکڑاو انتم تشهدون حالدار جتاسو گواہی کون کے پخپلو زانونو بان ثم انتم هؤلاء بیاتا سے بنی اسرائیل تقتلون انفسكم تاسو قتل کول یو بالخپل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو وستل یو ډل تاسو د خپل کورونو نه دو وادي مماتک خلق خپل منځ کې مړ کول او د کورونو وستل تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تاسو امداد کوي د دې په خلاف په ګناه کې او په ظلم وياتوكم اسارا او کداشي تاسو ته يهوديان قیدیان تفادوهم تاسو دغه فدیه ور کوي او غي خلاصوي
صرف یو وعده چې قیدی بخلاصوي هغه باندې عمل کوي نور دوه ماتوي وهو محرم علیکم اخراج محالدار حرام کړی شو پتا سباندې قتل کول او د دوی وستل دواړه افتؤمنون ببعض الكتاب تاسیمان ساتي په بعض کتاب چې فدیه ده وتکفرون ببعض تاسو کفر کی په بعض باندې جنگونم کوي او خلق د کورنم وباسي په دې عمل نه کوي فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نه دا بدله دا غچا چې چا او کو دا کار تاسو نه الا خزي في الحياه الدنيا مگر رسوایی په ژوند د دنیا کې و يوم القيامه ورځ قیامت يردون الى اشد العذاب دی واپس کولی شي سخترین عذاب د جهنم ته وما الله بغافل عما تعملون ند الله پاک نا خبر استاد عملون اولئک الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره دا خلق دی چې دی خو کو ژوند د دنیا مزید د دنیا بالاخره په مقابله د اخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب پس بک بنکلی شي د دوی عذاب د جهنم ولا هم ينصرون ونبد بي مدد وکړي شي واخذ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام